الله د رسول خاطر وکړئ، منع شئ په د ښځې ودرېږئ، مه کوئ نور بغاوت، مه خفه کوئ خپل رب نور. کم حالت کې موتانن ژوند تېرو، خدا نخواسته په دغه حالت کې مرګ رانشي. ډېرې سختې معاملې راته په سر پرتې دي، ګران مرحلات دي دا ځای کې، ډېر مشکلاتو سره سامنه ده، ناشنا مخلوق سره واسطه ده، عجیبه کائنات او مخلوقات دي لاندې، پلار نشته، بچې نشته، خاندان نشته، پارټي نشته، مشر نشته، کچر نشته، یک تنها په دې تور لحد کې ژوند دا ډېر زیات مشکل دی. ولې نه پوهېږي دا قوم؟ ولې په مینت زارۍ نه پوهېږي؟ ای د الله د رسول خاطر وکړئ، منع شئ په د ښځې ودرېږئ، مه کوئ نور بغاوت، مه خفه کوئ خپل رب نور، مه پېمال کوئ د رسول الله طریقې نورې. د الله د پیغمبر د یو ادنا وارث په حیثیت درته مینت کوو. مه اړوئ زموږ خبرې په ګپ باندې، مه کوئ داسې گفتگو چې په ورځ د قیامت یې جواب نشي کولی. مه ژبه خوځوه په داسې انداز چې سبا یې در سره دلیل نه وي. مه کوه داسې مجالسو کې ناسته چې سبا یې در سره جواز فتوه نه وي. مه کښېنه د داسې خلکو په مجلس کې چې په ورځ د محشر د هغوی په مجلس باندې شرمېږي. مه کوه مرسته د داسې خلکو په کومه ورځ باندې چې د رب کائنات په دربار کې په هغه صد کې ودرېدل نه غواړې. دنیا ده، په دې کې به حیثیت د مسلمان ژوند تېروي. الله یو قانون را لېږلی دی، الله یو دستور را لېږلی دی، الله د مسلمان دپاره د راه نجات دپاره اصول او قواعد را لېږلي دي. ولې نه زده کوئ؟ څه چل شوی دی په قوم باندې؟ د فیسبک انټرنېټ دپاره شپه ورځ شته، 5 منټه د قرآن د تلاوت دپاره نشته. شپه ورځ په ګندګو کې که زه کلمه تېره کړم او قسم وخورم، زه به حانس نشم په دې مقبره کې. که مشر دی او که کشر دی، په ګناه پسې لکه د لیوني سپي ګرځي. والله چې دا سریعان شروع ده، که مشر دی او که کشر دی، سوچ په جومات کې په مونځ ولاړ، ذهن کې د ګناه منصوبه تړي، تلاوت د قرآن کوي، په ذهن کې د ګناه لهرونه تاویږي، په لار روان دی، په ذهن کې د ګناه منصوبې تړي. قسم درته خورم په مونځ باندې ولاړ د الله په نافرمانو کې مبتلا دی.